مسلم شریف حدیث دی او دغه حدیث شریف ابن ماجه شریف کې مشته، ابو داود شریف هم او ترمذی شریف هم را نقل کړی دی. د دغه حدیث راوی سیدنا ابو ایوب رضی الله عنه مبارک دی. حضور اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمایی چا چې د رمضان المبارک روجی اونیوي او د رمضان المبارک نه بعد د شوال د میاشتې مونږ تاسو چې وتا د ورکوټي اختر میاش وایو د دغه میاشتې شپږ روجي اونیوي، الله جل شانه با د دغه انسان په عملنامه کې د ثابت کال د روجو اجر ثواب ولیکي. او همدغه رنګ یو بل حدیث شریف دی هغه طبرانی شریف کې شته دی او د هغې راوي چې کوم دی هغه سیدنا عبدالله ابن عمر رضی الله عنه مبارک دی. حضور اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمای چا چې د رمضان مبارک د میاشتې روجي اونیوي او د رمضان د میاشتې نه بعد د شوال د میاشتې شپږ روجي اونیوي، الله جل شانه به دغه انسان د ګناهونو نه داسې پاک کی لکه څنګه چې دی په اوله ورځ باندې د مور نه پیدا و د ګناهونو نه پاک. نو ډیر اجر لري، ډیر فضیلت لري او شپږ روجي دي او دا ډیر اسان هم نیولی کیږي. دې دپاره دا خبره شرط نه ده چې ګورې دغه روجې به مونږه د شوال د میاشتې د 2 تاریخ نه نیسو چې څنګه ورکوټي اختر ورځ تېره شي او مونږ به په دغه روجو باندې شروع کوو، دا به نیسو. نه دا شرط نه ده، بلکې چې څنګه دې خوښه وشوه 2 ورځې نه دې خوښوي، 5 نه دې خوښوي، 10 نه دې خوښوي، هغې نه شروع وکړه. او دا هم پکې شرط نه دي چې دا به مونږ پرله پسې نیسو چې شروع دې وکړي نو شپږ به یو ځای نیسي. نه، یو روجه ونیسه بیا پکې چوټي وکړه 2-3 ورځې، بیا بله ونیسه بیا چوټي وکړه، بیا وکړه روجه ونیسه بیا چوټي وکړه. خو دا شرط دې دپاره دا دی چې شپږ روجې به پوره کړي او په میاشت د شوال کې به پوره کړي، د دې نه به بلې میاشتې ته ناړې. نو چې کله دې دا وکړل نو الله جل شانه به تا په عملنامه کې د 1 کال د روجې عمر اجر و ثواب هم ولیکي او تا به د ګناهونو نه پاک کړي. الله تبارک وتعالی دې مونږ تاسو له توفیق راکړي چې دغه روجې مونږ په ښه طریقې سره ونیسو.